مونږ خلک وایي یاره ما نن روژه دی اختر په ورځې باندې روژه مې دی او د اختر په غوښې بیا ماتوم. روژه خو نیسلی کېږي له شپې نه او روژه ماتېږي په ماښام کې. نو ته څنګه روژه په ورځ کې ماتوې، په 9 بجې ماتوې یا په 8 بجې یا په 10 بجې یا په 11 بجې چې تا ته غوښه میلاو شو. دا روژه نه، دې ته روژې نوم ورکول هم ګناه دی. دا سنت دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت مبارک سو چې کم اختر په ورځ باندې 3 یا 15 یا 9 کجورې به وخوړلې، بیا به اختر مونځ ته تشریف وړلو. او د لوی اختر په ورځ به نبی علیه السلام څه نه خوړل. کله به چې اختر قرباني وکړه نو قربانۍ په غوښې سره به اول خوراک شروع کولو. دا بیا نه وی چې ما روژه دی او تاسو هم روژه نیسئ. نه دا په کتابو کې شته چې خلکو ته وایي چې دا روژه دی او ته وایي چې زه اختر په غوښې باندې ماتم. نه، دا روژه نه دی، سنت طریقه دا دی. که تا ته غوښه میلاو نه شي که نه او اختر مونځ دې وکړو، کور ته لاړ شه، چای وڅښه، بیا به دې هم په سنت باندې عمل وشي. ضروري دی چې ته به تر 12 بجې غوښې ته ناست وې، تا ته به څوک غوښه راوړي. دا یو غلط خلکو مقصد دا دی چې مسله یې اخیستې ده او جوړه کړې ده له ځان نه. سنت طریقه دا دی، لوی اختر په ورځې اختر مونځ نه بعد خوراک کول دي، کم اختر په ورځې اختر مونځ نه مخکې خوراک کول پکار دي. دا سنت دی. ما عزتمندو، نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ذوالحجې په میاشت کې الله رب کریم په نس باندې له قربانی کولو نه بل غټ عمل نشته دی. قربانی نه بل غټ عمل نشته دی. فرمای وستا لرا د زناور په یو وخت باندې ایوه نیکی ده. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم حضرت بی بی عائشہ، حضرت بی بی فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایل بچي ورشه قربانی دې کیږي، خپل قربانی خواته ودرېګا. وی ولې بابا؟ وی ورشه بچي خپل قربانی خواته ودرېګا، د زناور اولنۍ کتره چې چاړه په باندې راکاږي، اولنۍ کتره په ځمکې باندې ځمکې ته لا نوي رسېدلې چې کوم انسان قربانی کوي الله یې د ټول ګناهونه معاف کړي. څومره فضیلت دی چې زناور اولنۍ کتره چې ته دا چوړکۍ پې راکاږي، اولنۍ کتره لا په ځمکه باندې نوي لګېدلې چې رب کریم تعالی ګناه نه پاک وګرځوي. دومره غټ فضیلت دی. نو په کار دی چې سړی ورته ودرېږي او ښه طریقه دا دی چې سړی په خپل لاس باندې وکړي. دا ښه طریقه دی. بهرحال په دې ورځو کې قرباني ډېر غټ فضیلت دی. خو زموږ مسلمانو کې په دې معامله کې هم عمر تیر شو خو ډېر شی غلطیانې دي. مثلا یوه غلطي دا دی چې په ټول کور باندې یو زناور والی او یاره مونږ خو یوه قرباني کوو. زناور یې هم واخیستلو او 9 حصې دي پکې او دوی یوه حصه ورکړه، دا یو له طرفه وشو، دا ټولو له طرفه ونه شو. یاد وساتئ نن سبا وخت کې چا سره یوه توله سره زر وي، سره وي، او 10 زره 15 زره 20 زره روپۍ هم داسې ور سره پرتې وي چې په کار مې نه دي، خو چې په کار مې راشي بیا به استعمالوم، نو په هغه باندې هم قرباني شته دی. دا 7.5 تولې چې دي دا په اخ صورت کې دي چې نه بل روپۍ وي ور سره نه بل یو شیز وي ور سره، په اخ صورت کې بیا 7.5 تولې دي. او که چا سره 2 تولې یا 3 تولې سره وي او 1 توله یا 2 تولې سپین وي، نو دا سره چې دی دا به هم د سپینو قیمت ته راوړي او بیا هم قرباني شته پې باندې. ولې چې د سره 2 اجناس یو ځای شو، نو چې کله هم د سره 2 جنسونه 2 شیزونه یو ځای شي او هغې قیمت 52 تولې چاندي ته رسي، نو بیا په دغه انسان باندې زکات هم شته دی او په دغه انسان قرباني هم شته دی چې 2 شیزونه سره یو ځای شي. مثال کے طور پر یو طرف ته 10,000 روپۍ دي او بل طرف ته 1 توله کالای دی، نو دا کالای چې دی دا به روپو تر ووړي، نو دا 52 تولې چاندي قیمت ته رسي، نو قرباني شته پې باندې. نو قرباني شته پې باندې زمونږ اکثر چې دی زنانه په دې معامله کې قربانۍ نه محرومې وي. یاد وساتئ هغوی ته هم دا مسله کوئ چې قرباني خامخا، بل قرباني یو خپل برکت دی. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم په کل ژوند کې چېرته زکات نه دی ادا کړی. نبی علیه السلام په کل زندګۍ کې زکات نه دی ورکړی. ولی چې زکات د مال خیره دی او انبیاء علیهم السلام خو مال جمع کوي، نو خیره به د کومې خوانه راځي؟ مال جمع کوي نو د خیره به د کومې خوانه راځي؟ نو دې لجته نبی علیه السلام په کل ژوند کې چېرته زکات نه دی ورکړی. خو الله محبوب به هر کال ته 2 قربانیانې کولې.